بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نمنګه ویل چې په دې کتاب کې درې مقاصد باندې بلې بحث کوي په مرفوعات، منصوبات او مجرورات کې. نو مرفوعات دی ویلو چې ټوټل مرفوعات چې دا سودي اته مرفوعات دي. کم کم دي؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، دا افعال ناقصه اسم، د ما ولا مشبهتان بلیس اسم، د حروف مشبه بالفعل خبر او دلال فی الجنس خبر. بیا د فاعل تعریف کړو چې فاعل د ټول نه لاول نه ذکر چې دا د جمله فعلی جز جوړیږي او دا د ټول وضعیت استعمالیږي دا او په جمله فعلی کې اصل څه سره نه فاعل له نه فاعل تعریف کړو چې کل اسم قبله فعل او صفه اسند الیه علی معنی انه قام به لا وقع علیه. وس د دې فاعل چې کوم احکامات دي کنه نو نن سبق کې به موږ نائب فاعل وایو. نائب فاعل نو دا فاعل او د نائب فاعل هغه احکامات او هر څه یو شان دي. لکه فاعل تعریف موږ وکړو کل اسم قبله فعل او صفه اسند الیه علی معنی انه قام به لا وقع علیه. او د نائب فاعل تعریف ته غره چې دا هر هغه مفعول ته ویل کېږي چې دا غي فاعل کل مفعول حذف فاعله واقيم هو مقامه، چې دا هغه مفعول ته وای چې فاعل حذف کړل شوی، هغه مفعول ته وای چې فاعل حذف کړل شوی او دا مفعول د فاعل قائم مقام وي. مفعول د فاعل قائم مقام وي. نو د فاعل چې کوم احکامات دي هغه د مفعول ما لم يسمى فاعله وي. مفعول ما لم يسمى فاعله مطلب دا دی داسې مفعول چې دا غي فاعل نه وي ذکر کړل شوی، داسې مفعول چې دا غي فاعل او دې ته ویلېږي نائب فاعل. صورت ویلېږي نائب فاعل. نو کل مفعول حذف فاعله، هر مفعول چې دا غي فاعل حذف کړل شوی دی واقيم هو مقامه او دا نائب فاعل د دغه فعل قائم د فاعل قائم مقام راغلی. نو چې د فاعل قائم مقام وي نو د فاعل چې کوم احکامات وي هغه احکامات بدلی وي. لکه فاعل مرفوع ده نو نائب فاعل به مسوي مرفوع بوي. بیا دا نائب فاعل دا چې نه دا راځي په فعل متعدی کې، ځکه فعل لازم چې باندې مفعول نه راځي، په فعل لازم کې مفعول نه راځي، په فعل متعدی کې مفعول لري. بل د فاعل چې کومه قاعده وي ابدا نائب فاعل وي. لکه د فاعل قاعده مونږ ویلو چې فاعل به مونږ کله واحد کله تسنیه کله بجمع راوړو. نو مونږ ویلو کچرته د فعل لپاره فاعل اسم ظاهر وي نو فعل به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي. لکه مثال څو ضرب زیدون، ضرب الزیدان او ضرب الزیدون. وزدل لګي دا خبره لګوا کچرته د فعل مجهول لپاره نائب فاعل اسم ظاهرو، کچرته د فعل مجهول لپاره نائب فاعل سو اسم ظاهرو نو دا فعل مجهول به همیشه لپاره واحد راوړل کېږي. لکه الته مثال ضرب زیدون، دلته مثال ضرب زیدون، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون. الګ موږ ویلو د فعل لپاره فاعل اسم ضمیر وي نو دا فاعل به د فعل مطابق راوړل کېږي کنه. دلته اوس موږ وایو د فعل مجهول لپاره نائب فاعل اسم ضمیر وي نو دا فعل مجهول به د فاعل مطابق راوړو. کچرته فعل مجهول دا ودی کې ضمیر د واحدو نو فعل مجهول به واحد راوړو، که تسنیه او تسنیه راوړو، که جمع او جسم راوړو. جمع لګته زیدون ضربا، الزیدان ضربا او الزیدون ضربوا. قرآن مجید کې اذا الشمس كورت نو كورت اسم فعل مجهول له او په فعل مجهول کې ضمیر دې دا هي او هغه واحد ده نو فعل من واحد راوړو. دغه شانته دا او مذکر او مؤنث او د مذکر او مؤنث باندې راوړو کې کوم چې د فاعل قاعده دي ابدي کې دي. لکه موږ ویلو فاعل به موږ مذکر کله راوړو کله چې د فعل لپاره فاعل واحد مذکر وي یا جمع مذکر سالم وي نو فعل به همیشه لپاره مذکر راوړل کېږي. دغه شان خبره لګی را خدای لګي سیم دا دی چې کله د فعل مجهول لپاره فاعل دا واحد مذکر یا جمع مذکر نو فعل به مذکر راوړل کېږي. لکه ضرب زیدون، ضرب زیدون. واښو به دې باندې او د فعل مذکر او مؤنث موږ چې فعل مؤنث راوړل واجب دي کله
کله چې د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه وي د فعل او د فاعل په منځ کې فصل نه وي نو فعل به موږ همیشه لپاره سره وړو مؤنث راوړو او دویمه کله چې د فعل لپاره فاعل د مؤنث ضمیر وي د څه ضمیر وي نه مؤنث نو فعل به همیشه لپاره مؤنث راوړل دغه خبره لګیږي چې کله د فعل لپاره د فعل مجهول لپاره نائب فاعل د فعل مجهول لپاره نائب فاعل مؤنث حقيقي وي مؤنث حقيقي وي او د فعل او د فاعل په منځ کې فصل بغیر سره نه وی راغلی د فعل او فاعل په منځ کې فصل بغیر سره نه وی راغلی نو دغه فعل به همیشه لپاره موږ سره وړو مؤنث پر وړو پوه شئ او کچرته د مؤنث ضمیرو او مذکر او مؤنث راوړو کوم هغه شان خبره ده چې الله موږ د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي لکه به د فعل مجهول لپاره نائب فاعل مؤنث حقيقي مؤنث غیر حقيقي وي او یا د فعل لپاره فاعل مؤنث حقيقي وي خو دغه په فصل دلته هم دغه شان خبره وي پوه شئ نو دا نائب فاعل هغه احکامات دي کم چې د فاعل دي د دې وجنه په فاعل پسې په مرفوعات کې دویم نمبر څه ذکر کړل دی مفعول معلوم يسمى فاعله چې ورته نائب فاعل ویل کېږي وز د دې فاعل او د نائب فاعل د ما د مخکنی سبق مزه کوي چې د فاعل سره شان دي نو د فاعل گردان په کوم شو او دا مفعول معلوم يسمى فاعلهم تاسو زده کو کنه د دې فاعل او د نائب فاعل په منځ کې یو مسلې ذکر کړی دا چې هغه ته ویل کېږي تنازع الفعلین تنازع الفعلین تنازع وی جګړې ده د تنازع الفعلین سیده ساده مطلب دا دی چې د دوو فعلونو نه ورستو یو اسم ظاهر راغلی وي دا دوانه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورستونه اسم دې زماده لپاره معمول جوړ شي چانه لیکلی نو دا صحیح ځان له ولیکئ چې دا دوانه فعلونه تقاضا کوي چې زمانه ورستو اسم ظاهر دې زماده لپاره معمول جوړ شي د دې څلور صورتونه دي الاول صورت دار دوانه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورسونه اسم د زما لپاره فاعل جوړ شي د دې مثال ضربني واکرمني زید دویم صورت چې دوانه فعلونه تقاضا کوي چې دا ورسونه اسم ظاهر د زما لپاره مفعول جوړ شي لکه مثال دې ضربت واکرمت زیدن دریم صورت اولنې فعل تقاضا کوي چې ورسونه د زما لپاره فاعل جوړ شي او دویم تقاضا کوي چې دا ورسونه اسم د زما لپاره مفعول به جوړ شي د دې لپاره مثال ضربني واکرمت زیدن سلورم صورت اولنې فعل تقاضا کوي چې ورسونه اسم ظاهر د زما لپاره مفعول به جوړ شي او دویم فعل تقاضا کوي چې اولنې د ورسونه اسم د زما لپاره فاعل جوړ شي د دې لپاره مثال له ضربت واکرمني زیدون پدې کې فعل اول لرا دې کوس دو قسمه اختلافات دي یو اختلاف د جائز او د ناجائز په اړه کې دي جواز عدم جواز په اړه کې پدې کې فعل اول لرا فعل ثانی دوان لرا عمل ورکول جائز دي امام فرار رحمت الله علیه فرمای چې په اولنی او په دریم صورت کې با په اولنی او په دریم صورت کې با فعل ثانی لرا عمل ورکول جائز نه دي ځکه وای کته فعل ثانی لره عمل ورکې نو په اولنی فعل لپاره فاعل یا به ضمیر غني او یا به حذف غني نو حذف جائز نه دی ځکه چې فاعل عمده دی او عمده په کلام کې نه حذف کیږي او دویم نمبر کته به ضمیر غني نو اضمار قبل ذکر خرابي پکې راځي موږ ورته جواب ورکو چې اضمار قبل ذکر خرابي دلته کې نه راځي لکه اضمار قبل ذکر په عمده کې په شرط د تفسیر سره جایز دی په عمده کې مطلب دا چې کله ضمیر وي او هغه د فاعل ضمیر وي او رستو د دې هغه تفسیر شوی نو دا جایز دی پوه شئ دا خبره ختمه شوه د بصرینو او د کوفیینو په دې کې اختلاف دی چې په تنازع الفعلین کې فعل اول لره عمل ورکول غوره دي او که فعل ثانی لره عمل ورکول غوره دي نو بصرین وایي چې فعل ثانی لره عمل ورکول غوره دي ځکه وایي چې دا دویم فعل دی اسم ظاهر ته نږدې دی او قاعده الحق للقریب ثم للبعید د دې وجنه فعل ثانی لره عمل ورکول غوره دي او کوفین وای چې فعل اول لره عمل ورکول غوړه دي ځکه چې د اول په کلام کې فعل اول راغلی دی او الحق للاول پوه شئ حق د چا لپاره د اول او د متقدم لپاره مخکې کړی شي لپاره په دې باندې پوه شئ اوس موږ داسې وکړله چې د بصرینو په مذهب باندې موږ عمل وکړو او فعل ثانی له موږ عمل ورکړو نو فعل اول به خالی نه د دوو حالونه یا به تقاضا د فاعلیت کوي یا به تقاضا د مفعولیت کوي که تقاضا د فاعلیت کوله جو موږ به په دې لاولني فعل کې ضمیر برا وباسو
سبب کې راو باسو ضمیر په متوافقینو کې به څه وایو ضربني واکرمني زیدون ضربانی واکرمني الزیدان او ضربوني واکرمني الزیدون پوه شئ او د متخالفین چې یو د فاعل تقاضا کوي او دویم د مفعول تقاضا کوي لکه ضربني واکرمت زیدن په دې صورت کې ضربا وای چې د زید د ما لپاره څه شي فاعل جوړ شي او اکرمت وای چې د زید د ما لپاره مفعول به جوړ شي ما عمل ورکو فعل ثانی لره او زید مې د مفعول به جوړ کو د اکرمت لپاره نو پرې کې به ضمیر د غنم ضربني واکرمني زید ضربني واکرمت زیدن ضرباني واکرمت الزیدین او ضربوني واکرمت الزیدون زیدین پوه شئ دلته کې کته چې یاره ازمار قبل ذکر راځي نو ازمار قبل ذکر په عمده کې په شرط تفسیر سره جایز دی او کچرتا اولنی فعل د قاعده د مفعولیت کوله نو ندوو حال نه بخالی نه وي یا به د ازمانه د افعال قلوب نه راغلي وي او یا به نه وي د افعال قلوب نه نو راغلي نو بیا د مفعول حذف کول جایز دي مفعول حذف کول جایز دي او ضمیر پکې ته نشي ګڼل لري ځکه ضمیر غني نو ازمار قبل ذکر راځي نو مخکې خدمات دي چې ازمار قبل ذکر جایز دی نو ما چې ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز دی او دا منصوب چې دنه دا سره فضله ده مفعول به صحیح فضله نو کچرتا فعل اول د غادنه مفعولیت کوله او هغه دغه نه نو د افعال قلوب نه نو نو مریګه مفعول به سوي حذف به ام وای ضربت واکرمت زیدن ضربت واکرمت الزیدین او ضربت واکرمت الزیدین پوه شئ چې متخالفین نو بایګه وای ضربت واکرمنی زیدون ضربت واکرمنی الزیدان ضربت واکرمنی الزیدون دا زیدن زیدان زیدون او زیدان او زیدون دا منګه فاعل جوړ کو د دویم فعل لپاره او د اولنی فعل لپاره موږ وایو چې مفعول سره حذف ده او کچته دوانه د افعال قلوب نو بیا د مفعول ذکر کول دا واجب دي ځکه مفعول ته حذف کول نه شي لګي ځکه چې په افعال قلوب کې افعال قلوب دو مفعول غواړي او په دو مفعول کې په یو مفعول باندې اکتفا کول ناجایز دي جایز نه دي پوه شو به باندې دو مفعول غواړي او په دو کې په یو باندې اکتفا جایز نه ده او ضمیر هم نشه راوړي ضمیر هم نشه راوړل لګي نو خامخا صبر راوړي ها ځکه که ضمیر راوړي نو ازمار قبل ذکر برازي صبر راځي او ازمار قبل ذکر په عمده کې جایز دی په فضله کې جایز نه دی نو خامخا تب ضمیر راوړي لکه دې مثال حسبني وحسبت زيدا منطلقا نو دلته کې دا زيدا منطلقا دا د حسبتو د لپاره موږ معمول جوړ کو او د حسبني لپاره یو مفعول غشته و مهشته نو موږ د مفعول لپاره ذکر کو هم حسبني منطلقا وحسبت زيدا منطلقا پوه شو به معنی دا د بصرینو مذهب ختم شو کتا عمل ورکو د مذهب د کوفینو باندې فعل اول لرا نو فعل ثانی با د دوو حالونو خالی نه یا ول فاعل تقاضا کوي یا ول مفعول تقاضا کوي کله فاعل تقاضا کولا نو بیا با موږ دل کې ضمیر و پټو لکه څنګه چې ما کې موږ ضمیر پټ کو دا شامه بدی کې ضمیر راو باسو اگر ته ازمار قبل ذکر نو دا آسان خبره ده چې ازمار قبل ذکر و عمده کې بشرط تفسیر سره جایز ده متوافقین کې به ما ضربني واکرمني زیدون دل ګور ضربني واکرمني دوانه د فاعل تقاضا کوي زید ما د اولنی لپاره فاعل جوړ کو په دویم اکرمه کې بدیم چې ضمیر ده چې تسنیه وي ضربني واکرماني الزیدون او ضربني واکرموني الزیدون پوه شئ او چې متخالفین نو باید کې ضربت واکرمني زیدن ضربت واکرماني زیدین او ضربت واکرموني الزیدین پوه شئ او کچرته فعل اول تقاضا د مفعولیت کوله نو بیا به خالی نه دوه حالونه یا به باندې د افعال قلوب نوي یا بنوي کله افعال قلوب نه نو مفعول ذکر کول هم دا مفعول حذف کول هم جایز دي او ضمیر راوړل هم جایز دي مفعول حذف کول ځکه جایز دي چې ته وی چیرې د لګي دا فضله ده او فضله چې د محذف کیږي او دویم دا ده چې لکه ضمیر پکې تراوړي خدا ضمیر راوړل وي غوړه دي ځکه چې دا ملفوظ د مراد مطابق شي کتبه کې ضمیر را نه وړي نو بیا دا دغه راځي چې کېدې شي د دې لپاره د فاعل کې د دې لپاره د مفعول بل څه شي دا په بورډ باندې لیکل شوی دي نو د فاعل لپاره مثال د دغه لپاره چې موږ پکې ضمیر کړ د سره نه راوړو نو موږ بیا مثال نه وایي ضربت واکرمت زیدن ضربت واکرمت الزیدین ضربت واکرمت الزیدین
پوه شئ او کتبه کې ضمیر راوړې نو بیا به شي ضربت واکرمته زیدن ضربت واکرمتهما زیدین او ضربت واکرمتهم الزیدین پوه شئ ګوره دا ضربت منګه دا زیدن ضربت لپاره فاعل جوړ کو مفعول به جوړ کو او دا اکرمت لپاره ضمیر منګ راو بسو ضربت واکرمته او ضربت واکرمتهما الزیدین لکه پوه شئ مې باندې او چې مخالفین نو باندې به ضربني واکرمته زیدون ضربني واکرمتهم الزیدان او ضربني واکرمتهم الزیدون لکه پوه شئ او کدوانه د افعال قلوب نو بیا پکې فهم مفعول ذکر کول دا ضروری دي ځکه ضمیر ته پدې کې نشه راوړل او حذف کول هم نشي حذف کول خو ځکه نشي حذف کول ځکه نشي کته دا حذف کې نو بیا به د افعال قلوب په دوو مفعول کې د یو مفعول حذف کول براشي او په دوو مفعول کې د یو مفعول حذف کول چې د سری ناراواري او ضمیر هم نشه راوړي ځکه ضمیر ته راوړي نو یا به ضمیر د تسنیه راوړي یا به ضمیر د جمع راوړي که ضمیر د تسنیه راوړي لکه دسته حسبني حسبتهما اياهما زيدان منطلقا نو که ضمیر د تسنیه راوړو نو دا دوانه مفعول خو برابر شي چې هما الاولنې مفعول له او اياهما فهم مفعول له د دې په مطابقت راشي او دا اياهما چې دا راځي له منطلقا ته نو د ضمیر او د مرجع په منځ کې مطابقت ناراضي د ضمیر او د مرجع په منځ کې با او کته ضمیر د واحد راوړي او د څه وي حسبني وحسبتهما اياه زيدان منطلقا نو د ضمیر او د مرجع په منځ کې مطابقت راشي ځکه مرجع هم چې دا مفرد ده او اياه دا مفرد ده خو د دوه مفعولونو په منځ کې به مطابقت راشي ځکه اولنې مفعول تسنیه ده او دویم مفعول به تسره وباسي واحد بر وباسي نو ضمیر هم نشه راو باسله او حذف کول هم نشي نو خامخا یو صورت پاتې نه نو اسشه ذکر ده نو ذکر وکې نه حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا و دې ترکیب ته کومه حسب فعل او هو ضمیر بک فاعل نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به نه د حسب لپاره فاعل چې نه الزيدان نه حسب لپاره فاعل سره الزيدان نو حسب فعل نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل مفعول به الزيدان فاعل حسب لپاره او منطلقا دا مفعول ثاني یا ضمیر چې دا مفعول به اول ده ادا مفعول به ثاني شو او دا معطوف علیه حسبتهما منطلقین نو حسبته فعل تو ضمیر پکې فاعل هما مفعول اول او منطلقین مفعول ثانی نو ګورل لګي دوه مفعولونه تسنیه راغلل دوه مفعولونه سره راغلل تسنیه راغلل نو ضمیر پکې هم نه جایز او دا پکې هم نه حذف پکې هم نه جایز نو ذکر منغو کو او ذکر په بدغه طریقې سره الګه پوه شو پرې باندې پوه شو دا به صحیح ځان له بولی کوي او خبر یاد کوي د څه بیان کې لکه څنګه چې تاسو سورې فاتحه آیات ده او دویم ته تاسو ګورئ مفعول معلوم يسمى فاعله دا په کتاب کې او کل مفعول ده مفعول له وظیف فاعله چې هغه فاعل څه شوی حذف کړل شوی او اقيمه هو مقامه او دا مفعول له فاعل قائم مقامي مفعول له فاعل سوی قائم مقامي نو چې دا فاعل قائم مقام راغی نو دا فاعل چې کوم احکامات وي ناغه به د نائب فاعل وي دغه دا نائب فاعل لري فاعل با زې باندې راغله ده لکه پوه شئ چې دا په دې باندې راغی نو لکه دا چې کوم کار روزګار یو به کوي کنه نو لکه سورې با زیدون وحكمه او حکم د مفعول معلوم يسمى فاعله چې ورته نائب فاعل وای في توحید فعله وتسنیته وجمعه دا فعل په واحد راوړو کې په تسنیه راوړو کې او په جمع راوړو کې وتذکیره په مذکر راوړو کې وتانیث او په مؤنث راوړو کې علی قیاس ما عرفت فی الفاعل په قیاس د هغه زمان دي کم چې تا پیژندل په فاعل کې نو دا ما تاسو سره په گردان کې واړول کنه چې فاعل با په کم ځای کې موږ واحد تسنیه جمع راوړو په کم ځای کې به د ضمیر مطابق راوړو نه ویل کنه او په کم ځای کې مذکر راوړو خو صرف ال دغه دا خبره را چې ال کې په موږ فعل لپاره فاعل وای دلته ال دلته په موږ د فعل مجهول لپاره نائب فاعل وای نو دا کوي خبري پوه شئ دریم نمبر فصل المبتدا والخبر مبتدا او خبر په مرفوعاتو کې دریم نمبر مبتدا ده او څلورم نمبر پکې سره خبر ده نو ایدا خو جدا جدا مرفوعات دي دا نور مرفوعات جدا جدا ذکر کړل او دا مبتدا خبر پکې دی او ځای ذکر کې نو موږ وایو چې دا مبتدا او دا خبر په منځ کې تلازم دی دیږي لازم واله لري باندې یو بل سره لازم ملزوم دي په کوم ځای کې چې مبتدای ال د خبر خامخابي په کوم ځای کې چې خبر وي ال د مبتدا سوي الګه پوه شو ویلې باندې
برابر خبره ده کدا ذکر وی او کنه ذکر خو لکه مبتدا او خبر مېز کې تلازم دی د دې وجنه دواړه په یو فصل کې ذکر شوی دي او دویم نمبر دا چې په دواړو کې عامل چې دا هم یو دی په مبتدا او په خبر کې عامل هم سره یو دی نو د دې وجنه دواړه په یو فصل کې ذکر کړل شوی دي الګا باندې پوه شوي نو وهما اسمان مبتدا او خبر دای تعریف سره هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه دا دغه اسمونه دي چې خالی وي د عوامل لفظیونه احدهما مسند الیه فلذانو کې یوم مسند له واقع کیږي او يسمى المبتدا او دې ته مبتدا وي والثاني مسند به او دویم چې دا مسند به واقع کیږي او يسمى الخبر او دې ته څه ویل کیږي خبر ویل کیږي مبتدا او خبر د دوانو په جمع تعریف سره چې دا دوانه هغه اسمونه دي چې د عوامل لفظي نه خالی وي یو بګي مستند له واقع کیږي دویم بګي مسند واقع کیږي صرف د مبتدا تعریف کې هو اسم مجرد عن العوامل اللفظيه المسند الیه صرف د خبر تعریف کې هو اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند به پوښوي چلګه پوښوي د دوانو یو ځای تعریف کې نو ما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه یعنی دا هغه اسمونه دي چې خالی وي د عوامل لفظیونه عوامل د عامل جمع ده او عامل معنی کار کوونکې دلګي عامل نه مطلب هغه څه دی چې د چا د وجه نه د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي مخکې ویل شوی دي د چا د وجه نه د کلمې اخر بدلیږي را بدلیږي اې د سوي عامل وای عامل په دوه قسم دي یو عامل لفظي دي یو عامل معنوي دي عامل معنوي چې موږ ته نه ښکاري عامل لفظي چې موږ ته ښکاري لکه زه ما بزید نو بزید کې دې زید لا دا جر چې دا با ور کړل او دا با موږ ته ښکاري یا دې مزاربه زیدون دې زید لا زفا دې زید لرفع دې ضربه فعل ور کړی او دا فعل موږ ته ښکاري ان الله سميع عليم ان الله ان لګیدل الله لې نسب ور کړل او سميع لې رفع ور کړی دا او دا ان متخکاری دا عامل لفظي دي فعل منه کې ټوټل سل عوامل دي ټوټل سو عوامل دي سل عوامل دي په دې کې 98 عوامل لفظي دي دوا عوامل چې دا په دې کې معنوي دي دوا عوامل په دې کې سړي معنوي دي دوا عوامل معنويه یو ابتدا ده او یو خالیواله ده د ناسب او د جازم نه فعل مضارع چې خالی وي د ناسب او د جازم نه پرې باندې پوښوي وګوره دا مخویم بیا المبتدا والخبر مبتدا او خبر هما اسمان مجردان دا هغه اسمونه دي چې خالی وي مجردان معنی سره چې خالی وي عن العوامل اللفظيه د عوامل لفظیونه عوامل لفظیه هغه عامل چې هغه متصقي ښکاری مونږ په نظر باندې راځي احدهما مسند الیه چې یو په دې ډول کې مسند لوي کم به مسند لوي مسند نه پیژنم چې بعد هغه دا نسبت شوی ادي مسند له د بل نوم سوی محکوم علیه سوی محکوم علیه ستوي چې بدا باندې حکم لګیدل او يسمى المبتدا او دې ته څه ویل کېږي مبتدا ورته هم ویل کېږي هغه پوه شوي والثاني مسند به او دې دویم ته پکې مسند به وي یعنی چې د دې په ذریعه سره نسبت لګول شوی او يسمى الخبر او دې ته څه وي خبر وي نحو زید قائم نو دلته دا زید قائم پرې کې و مبتدا کوم دا او خبر به کوم دی دا چانه چې ابتدا کیږي هغه ته مبتدا وي اقم چې ورسته ته سوي خبر وي وي والعامل فيهما معنوي عامل په دې دوانو کې معنوي دی چې هغه څه شری ابتدا دی په دې خبره کې اختلاف دی الکه په دې خبره کې اختلاف دی چې په مبتدا او په خبر کې عامل څه شری په مبتدا او په خبر کې عامل څه شری په دې کې څه چل اختلاف دی په دې کې څه چل بصرین وي چې په مبتدا او په خبر دوانو کې عامل ابتدا ده په مبتدا او په خبر دوانو کې عامل څه شری ابتدا ویل کېږي د عوامل لفظیو نه خالق کېدل ابتدا څه ویل کېږي د عوامل لفظیو نه خالق کېدل لکه زم زید قائم نو زید دا مرفوع ده او دې د عرفه چا ور کړی دا موږ دې له ابتدا ور کړی دا
ابتدا ورکړه دا او قائم خبر ده دله د عربه چا ورکړه لکه ګوره تاسو ته اول دا خبره شو چې دا موږ معمولات بیانو اما تاسو ته ویلو په علم النحو کې ټوټل 28 معمولات دي اته مرفوعات دي 12 منصوبات دي 2 مجرورات دي یو فعل مضارع ده او 15 چې نه دا څه دي توابع دي نو معمولات دي کنه او معمول وای دی دا چې بدی کې بچا عمل کړي دا چا د عمل له وجه نه با دا یا مرفوع راغلی یا منصوب راغلی یا مجرور راغلی نو په دې مبتدا او خبر کې چا عمل کړی دی په دې کې عامل سره یو قول پکې دا دی چې مبتدا او په خبر دواړو کې عامل چنده څه شری ابتدا ده پوه شئ په دې پوه شئ دویم نمبر مذهب دا دی چې په مبتدا کې عامل ابتدا ده په مبتدا کې عامل ابتدا ده او په خبر کې عامل مبتدا ده په مبتدا کې عامل څه شری ابتدا او په خبر کې عامل څه شو مبتدا یعنی دا خبر د دې وجه نه مرفوع ده چې دې له مبتدا رفع نو په دې صورت کې با دا مبتدا کې با عامل لفظي شي که معنوي بشي عامل به پکې معنوي شي او په خبر کې به عامل څه شي لفظي بشي ځکه چې موږ د اوس کاری کنه او دریم صورت دار چې مبتدا په خبر کې عمل کړی دی او خبر په مبتدا کې عمل کړی دی باندې به بل کې عمل کړی نو په دې صورت کې بعد مبتدا لپاره او د خبر لپاره به عامل لفظي شي که معنوي بشي لفظي بشي ځکه باندې کاری کنه خو بهترین قول بګه د بصریینو له او زمنګ د مصنف هم چونکې د بصریینو په مذهب باندې دی دی وجنه فرمایل والعامل فيهما معنوي او عامل په دوانو کې یعنی په مبتدا او په خبر دوانو کې معنوي دی چې هغه څه شری او هو الابتداء او څه شری ابتدا ده الګه پوه شوي یو ګوره د مبتدا او د خبر منګه بچاو ما تعریف وکړو چې هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه احدهما مسند اليه ويسمى المبتدا والثاني مسند به ويسمى الخبر چې دا مبتدا جدا تعریف کې نو څنګه به اسم دغه شانت دی خو د اسمان په اسمون ولګي د مجردان په باندې بس ولګي مجرد دسه اسم مجرد عن العوامل اللفظيه المسند اليه المسند الیه او يسمى المبتدا او دا خبر تعریف کې اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند به ويسمى الخبر الهغه پوښوي نو نن سبق کې منګه یو حضور سبق واړو زه منګه ځان د لیکلو کار یو منګه ټول سبق واړو د تنازل فعلین او د فاعل او دوی منګه د مفعول معلوم يسمى فاعل تعریف کو چې کل مفعول حذف فاعله واقيم هو مقامه چې مفعول دا هغه مفعول دی چې فاعل لري حذف کړی شوی او دا مفعول د هغه قائم مقام جوړ شوی او دې ته نائب فاعل وای د نائب فاعل په واحد تثنیه جمع راوړو په مذکر مؤنث راوړو کې هغه قاعده دي کوم چې په فاعل کې منګه پیژندلې دي تفصیل تاسو ته وشو دریم او څلورم په مرفوعاتو کې مبتدا او خبر دي دا دوانو یو ځای تعریف هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظيه احدهما مسند اليه والثاني مسند به واشوي او جدا جدا تعریف کې اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند اليه هذا خبر تعریف اسم مجرد عن العوامل اللفظيه مسند به بیا د مبتدا او خبر دوانو په یو فصل کې ولې ذکر کړل نیو خدا د دوانو په منځ کې تلازم ده اذن دا چې عامل د دوانو یو شان دي عامل په مبتدا او خبر کې عامل څه شي نو بدی کې درې مذهب دي یو مذهب دار د بصرینو مذهب چې دا عامل په دوانو کې سره معنوي دي چې هغه څه شي ابتدا ده او ابتدا معنی سره خالیواله د عوامل لفظیونه خالیواله د سنه د عوامل لفظیونه ابتدا یا معنی شروع کول یعنی شروع شوی ده بیا په مبتدا او په خبر کې یا خودوانو کې عامل دی نه معنوي دی چې ابتدا ده یا په مبتدا کې عامل ابتدا ده او په خبر کې عامل مبتدا ده او دریم صورت چې مبتدا او خبر دوانو په بل کې عامل دي په دې باندې پوه شئ ها دا واړو